دجال او د هغه فتنه ډیره خطرناکه ده، ځکه نبی علیه السلام د هغه فتنې څخه د بچاو دپاره په هره جمعه باندې د سورت الکحف د ویلو ترغیب ورکړی. بل موږ وایو خلاصه د دې صورت. دې صورت کې یوه مقدمه ده، 4 حصې دي دا صورت، او یوه خاتمه ده. یوه مقدمه، 4 حصې او یوه خاتمه ده. مقدمه د 8 آیته پورې ده. دا اول آیت څه ونیسئ، بیا تر 8 آیته پورې دا مقدمه ده. په دې کې اول دعوه د توحید ذکر کیږي په الحمدلله سره، چې ټول صفتونه د خدای توب الله لره دي. بیا دا دعوه ثابته کړې ده په چیش باندې؟ انزال د کتاب باندې. الله وایي دا ټول صفتونه د خدای توب ما لره دي، ځکه الله ما نازل کړی دی پر خپل کتاب بنده باندې کتاب. په دې کتاب کې دا توحید ذکر دی، او داسې کتاب دی چې په هغه کې عوج نه دی، کوږوالی نسته، په هغه کې شبهات نسته، په هغه کې نقض نسته. د هغه وروسته بیا په 2 آیت کې بیا د قرآن کریم د نزول مقصد بیانوي، چې څه دپاره نازل سوی دی، حکمت یې څه دی. انذار او بشارت دی. دا انذار اور بشارت دی، معنی بیرول دی کفارو لره، نه منونکو لره، او زیر ورکوونکي دي منونکو لره، مؤمنان لره. د هغه وروسته بیا زجر دی پر عقیده د اتخاذ الولد باندې، ځکه قرآن کریم د اتخاذ الولد د عقیدې پر خلاف باندې نازل سوی. لکه څنګه چې عیسایانو ویلې چې عیسی علیه السلام څه دوی معجزات یې ولیدلې، نو دا معجزات پر بنیاد باندې دوی څه وویلې چې عیسی علیه السلام د خدای زوی دی. دا نو چې د خدای زوی سلو، نو به څه کوي، کائنات کې به تصرف کوي، او دی به څه کوي، دی به زموږ حاجتونه راپوره کوي، په موږ په حالاتو به خبر وي. دا ګرد اختیارات الله ورکړي دي، ځکه په زوی کې د پلار اثرات موجود وي. نو ځکه عیسی علیه السلام چې کوم دی، هغه لکه څنګه چې خدای عالم الغیب دی، خدای قدرت لري پر هر څه باندې، خدای د خلکو په شان کې برکت راشي، خدای چې کوم دی هغه خلکو ته اولادونه ورکوي. دغه شان عیسی علیه السلام هم دا کارونه کوي. او د اوس زمانې مشرکان هم دا وایي دا اولیاء دي پر الله ګران دي، الله نازولی دي. نو لکه څنګه چې الله عالم الغیب دی، دا رقم الله د اولیاء ته علم د غیب ورکړی دی. دا په پټ خبر دی. الله د انسانانو په مالو په اولادو کې برکت اچي. دا رقم د اولیاء چې کوم دی، دې ته هم الله اختیار ورکړی دی انسانانو په مالو په اولادو کې برکت اچي. دا رقم الله چې کوم دی هغه مافوق الاسباب د انسانانو مدد کوي. دا اولیاء چې ته راوننګئ، دا هم ستا مدد کوي مافوق الاسباب. 100 کیلومتره لیرې کښېنه، نو یو پیر صاحب ته آواز وکړه چې یا شیخ عبدالقادر جیلاني زما مدد وکړه، هغه به راځي وایي معجزه کرامتن تاله دی چشکي رسېږي ستا مدد کړي. دا د نن صیفیان دا وایي. دې بیا راولاړ سلو وایي دا چې معجزتن او کرامتن د انسانانو مدد کوي. نو بس هغه عقیده د مشرکانو ده، خو بس مازې دا عنوانات وربدلوي، کله هغه عنوان وي کله هغه عنوان وي. دا چیرې قرآن ویلي چې انبیا او اولیا به د انسانانو مدد کی معجزتن او کرامتن؟ تاسو آوازونه ورکوي اولیاء ته، انبیاء ته، او اولیاء او انبیاء به تاسو مدد کی معجزتن او کرامتن. دا قرآن او حدیث کې چیر ذکر دي. معجزه او کرامت جلا شی دي، دا استمداد غوښتل د اولیاء سره او په پټ باندې خبرېدل دا جلا شی دي. سره دا صیفیان او بریلیان دا د شرک او د کفر دروازې چې دی هغه انسانان تورشي، خلک په شرک په کفر او په شرک باندې په دا طریقه باندې د تصوف په طریقه باندې اخته کوي دا کسان. بیا 4 آیت کې دا ذکر سلو. دا غوروز تسلی د نبی علیہ السلام له 5 آیت کې چې ته ځان مه هلاکوه په څه وجه باندې چې دا کسان مؤمنان نه دي، دا ایمان نه راوړي. قرآن ته ورته بیانې او دی نه مني. ګوره په دې کې تسلی د نبی علیہ السلام لره او هر داعی لره د نبی علیہ السلام پر لار باندې رواني، چې ستا خبره که څوک نه مني نو ته ډېر پریشانه کېږه مه. ستا کار چې کوم دی هغه صرف بیان دی. دا نو د بیان بعد کې څوک مني کې نه مني، دا ستا کار نه دی. تا خپله ډیوټي ادا کړه. نو نبی علیہ السلام ته څه فرمایي؟ فلعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. وینې د افسوس د وجې د دوی پر نه منونکو باندې نه منلو باندې ته چشم کوه، ځان مه هلاکوه. د هغه وروسته بیا تزهید په دنیا دی، بې رغبتي ذکر کوي د دنیا څخه، چې انا جعلنا ما علیها زینة لها لنبلوهم ایهم احسن عملا. چې دا دنیا چې کوم دا صرف ظاهري حسن او ښایستوالی دی، دا موږ د انسانانو د امتحان دپاره پیدا کړی چې کوم یو په دې دنیا کې ښه عمل کوي.
دا په 9 او په 8 کې ذکر کیږي. دا غوړسته بیا واقع د اصحاب کهف ذکر کیږي تفصیلا.